السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پر سوشل میډیا باندې یو مسله ډیره شیر کیږي، هغه د مسبوق په باره کې ده چې مسبوق تشهد مکمل کړی نه وي، امام ولاړ سي یا امام سلام وګرځوي، نو دغه مسبوق په خپل تشهد پوره کوي، بیا به ولاړیږي. د تشهد پوره کولو څخه مخکې د ده دپاره ولاړېدل مکروه تحریمي دی. خو په دغه مسله کې یو څه اختلاف د علماء کرامو غسته. په دې کې دوې رایې دي. بعضې علماء کرام د هغه رنګه وایي چې دغه د مسبوق د تشهد مکمل کولو څخه مخکې ولاړېدل مکروه تحریمي دي. په هغو علماء کرامو کې محمود الحسن گنگوی رحمه الله، مفتی رشید احمد لدیانوي رحمه الله، مفتی انعام الحق قاسمي صاحب او د بنوري ټاون دارالفتاح هم دغه فتوا ورکوي. خو دویم طرف بیا نور علماء کرام هغه بیا دا فرمایي چې د ده دپاره خو افضله د هغه ده چې دی تشهد مکمل کي بیا ولاړ سي. خو د تشهد د مکمله کېدلو څخه مخکې که دی ولاړ سي هم لمونځ چې دی هغه یې صحیح دی، کراهت نه لري. په هغو کې مولانا ظفر احمد عثماني رحمه الله، مولانا خیر محمد جالندري رحمه الله، مفتی محمد تقی عثماني صاحب او مولانا مفتی نور محمد صاحب هغه دغه فرمایي چې خلاف اولا خو دغه عمل دی، خو که ولاړ سي لمونځ یې صحیح دی. البته په دې کې د ټولو اتفاق دی چې تشهد مکمله کول او بیا ولاړېدل افضله دي. خو په هغه صورت کې که چیرې د رکوع د کللو خطره نه وه، یعنې د امام رکوع میلاوېدله، بیا د دې دپاره د مسبوقینو دپاره تشهد مکمله کول او بیا ولاړېدل دا افضله دي.